که فرض کا خواجه آصف بیان ورکوي که بل څوک بیان ورکوي انتهایی غلطه رویه ده. لکه چې کوم ملک تا سره ملګرتیا کړې ده د هغې په لکونو خلک تا ځان سره ساتلي دي. په چې کوم حکومت راغی او ستا د چیف ته اول ته هغې سره چیس کلی هم هغه ملک ته دشمن بیانې. نو لکه دا خو څه طریقه نه ده. صرف په ګاډو باندې نه کېږي. ګاډي خو زرداري سره دونه پیسې دي هغه به دونه پیسې ورکړي خو تش ګاډي به راځي. نو دا په خلکو باندې په خپله مینه محبت په هغه باندې کېږي. ورکران زموږ غریبانان ورکران دي هغې پیسې راغونډې کړي ځان له یو ګاډي وکړي. څوک په موټرسایکلو راځي څوک په چینچیانو کې راځي. کتونکو کاشف عارف احمد د پاکستان تحریک انصاف ایم این اے عاطف خان صاحب را سره موجود دی سره خبرې ترې کوو. ډېره مننه سر د وخت راکولو. څه به وایي په 20 تاریخ باندې د پاکستان تحریک انصاف جلسه کیدونکې ده نو څه ټارګټ مو ایښی دی جلسې د عمران خان صاحب انسټرکشنز دي او تاسو همیشه دپاره په خصوصا پر ټول پاکستان کې هم خصوصا په کې پی کې چې کله عمران خان صاحب کال ورکړی دی خلک هغه سره مینه محبت کوي. هغه د هغه سټینډ سره هغې ولاړ دي او د پښتنو تاسو ته پته چې د پښتنو نر سړی خوښي رښتیا خبرو والی خوښي او عمران خان یې خپل لیډر ګڼي. نو انشاءالله تعالی ښه زبردسته جلسه وي. د کې پی او د پېښور غټه جلسه وي انشاءالله. د خلکو د راوستلو کارکنانو د راوستلو ټارګټ ایم پی ایز یا ایم این ایز ته ورکړلی شوی څنګه چې مخکې مونږ کتلي چې لیسټونه به غوښتلي. نه ټارګټ هم نه دی ورکړی خو موبلایزیشن کوو صوبایي سطح باندې د نن پریس کانفرنس شو داسې په ریجنز باندې هر ضلعې والا لګیا دي په ډسټرکټ لیول باندې تحصیلونو لیول باندې ویلیج کاونسل لیول باندې. اصل شی موبلایزیشن دی. صرف په ګاډو باندې نه کېږي. ګاډي خو زرداري سره دونه پیسې دي هغه به دونه پیسې ورکړي خو تش ګاډي به راځي. نو دا په خلکو باندې په خپله مینه محبت په هغه باندې کېږي. ورکران زموږ غریبانان ورکران دي هغې پیسې راغونډې کړي ځان له یو ګاډي وکړي. څوک په موټرسایکلو راځي څوک په چینچیانو کې راځي. نو انشاءالله تعالی موږ موبلایزیشن کوو باقي خلک به ځان را رسوي انشاءالله. صوبه کې چې کوم حالات دي تیرا کې واقع وشوه بیا یو الزام د وفاق د سیډ نه بیا د وفاقي وزیران راپاسي هغې الزام لګي چې افغان چې کوم وګړي دي هغې دهشتګرد دي. نو څه به وایي صوبایي حکومت بار بار دغه وایي چې جرګه پکار ده. غلط دي که فرض کا خواجه آصف بیان ورکوي که بل څوک بیان ورکوي انتهایی غلطه رویه ده. لکه چې کوم ملک تا سره ملګرتیا کړې ده د هغې په لکونو خلک تا ځان سره ساتلي دي. په چې کوم حکومت راغی او ستا د چیف ته اول ته هغې سره چیس کلی هم هغه ملک ته دشمن بیانې. نو لکه دا خو څه طریقه نه ده. ټیک شوه چې په سیزون به اختلافي خو خلک کینی ملکونه داسې یو بل سره دمکیانې داسې یو بل سره اعلانونه دا نه کوي. او ډیفنس منسټر دی د شرم خبره ده چې هغه داسې سټیټمنټس ورکوي. زموږ مسلمانان دي زموږ رونه دي زموږ ګاونډیان دي چې څه مسلې دي پکار ده چې هغې سره په ټیبل باندې کښېنې په کمره کې هغې سره خبره اتر وکړئ چې یاره ستاسو څه مسلې دي چې یو ځای کښېنو چې دا حل کړو. انتهایی غلط سټیټمنټ او غلط رویه ده دې سره به نور مشکلات پیدا کېږي.